دا مثال دی د پوی
کوشش وکړه چې دا شپږ زره په شپږ زره میاشت کې مدرسه کې داخله وه نو ما تر اوسه پورې داسې ځوان ونه لید چې هغه وایي شپږ زره به داخله وکړو او وایي نه استاد یې نیمې به داخله درې زره چې ډېره توره ووایي درې زره پرون ما یو طالب علم داخلو پلار یې ډېر غټ ټیکېدار انتهایي لوی ټیکېدار او ښه مالدار دی نو ما ورته وویل شپږ زره روپۍ خرچه راځي په دې مدرسه کې یو یو طالب علم باندې ته ښه الحمدلله زه دې پېژنم نو بچې خپل زکاتونو ته مه پرېږده که موږ بیا د خلکو نه زکات راټولوو دی د لنګر بندوبست پرې کوو خلکو ته بیا ترغیب ورکړو ته ولې خپل بچې دغه څیزونو ته حواله کوې په خپله باندې پرې خرچه وکړه نو وایي ټیک دی استاد یې پنځه ویشت سوه به ومنه شپږ زرو کې پنځه ویشت سوه بیا مې ورته ویل دا خو ډېرې کمې تا وویل ځکه چې یو یتیم ماشوم وي نو هغه هم زر روپۍ ورکولی شي نو ته خو ډېر مالدار یې نو درې زره روپۍ نو دا موږ دې دپاره وایو الله ورته برابر الله تعالی بیا د نورو مسلمانانو نیکانو خلکو بچو هغوی او داسې د مالداره زنانو د هغوی په ړونو کې واچوي خو مطلب مې دا دی چې هر سهولت دې طالب علم ته په مدارسو کې په دې لږو لږو پیسو باندې یو صاحب راغلو دوه زامن یې راوستل وایي دا دواړه یو ډېر لوی سکولیاتونه مې راغلل هغې کې یې سبق وایي خو دی وایي د قاري صاحب سره په مسجد کې پنځلس سپارې یادې کړې دي نو وایي زه وایم چې یو کال په دې مدرسه کې تېرې کړي دا پنځلس ورسره نورې مې یادې کړي او وایي دا د دې وجې نه کومه چې دا دواړه په اتم کې دي وروڼه دي په اتم کې او اتم دپاره عمر 14 پکار دی د دې عمر 13 دی یو کال عمر یې کم دی نو دا یو کال به دلته تېر کړي دا قرآن به هم یاد کړي او هلته به چې کوم دی نو ورته عمر یې برابر شي نو بیا به یې زه داخل کړم اتم کې ما ورته ویل دی څومره فیس ورکوې د میاشتې پرونۍ خبره د میاشتې څومره فیس ورکوې وایي د هغوی ماهانه فیس د دواړو 1,10,000 روپۍ ورکوي د دواړو 1,10,000 روپۍ بیا دلته به څومره ورکوې دلته به د میاشتې څومره ورکوې وایي د یو یو به 5,000 زره هلته 1,10,000 ورکولو ته تیار دلته په هغه شپږو زرو کې مې یو زر راکمې بیا هم موږ دا نه وایو چې نه ستا بچي ته موږ داخله نه ورکوو ځکه ته هلته 1,10,000 روپۍ 10,000 ورکوې د میاشتې د دواړو او دلته د دواړو 10,000 ورکوې موږ دا نه وایو چې خیر خو خیر ستا بچې قرآن یاد ستا بچې علم زده د دې علم څومره فضایل دي یو طالب علم موږ دا دې ته کوو یو طالب علم هغه چې د علم د سفر دپاره د کور نه روان شو نیت یې دا وي چې زه اسلام زده کړم او د اسلام خدمت وکړم او د اسلام نوم هغه جمدی پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې طالب علم او د پیغمبر په منځ کې یوه درجه فرق دومره لوی مقام دی موږ دې سیسته موږ دې سیسته ګورو چې د دې زموږ د دې وروڼو مسلمانانو کورونو ته داسې درشي دا درجې ورته حاصلې شي بچي دې مقام ته ورسي یو طالب علم چې د علم په سفر باندې روان شو او د کور نه خپه وویسته فرشتې ورته د علم د سفر پورې باقاعده وزرې ورته وزرې ورته هغه چې کوم دی نو غوړی او دی په هغه وزرو باندې روان دا موږ وکړه یو ماشوم طالب علم موږ سره داخل شو حفظ دپاره تقریبا 12 کاله عمر به اتفاقا هغه چې مازدیګرې نه چکر ته وتی و د دې 4 میاشتې بعد سپي ورپسې شوي هغه ماشوم 50 سپو وکړو 50 سپو هغه داسې وکړو چې ما ورته وجړ سر کې باقاعده ورباندې چې ګلو سر ما وی خدای دا به څنګه بچي لار ته مو ټلیفون وکړو چې بس داسې کار شوی دی د الله د طرف نه وه هغه رالو هغه دی بوتلو څه مدرسې څه پلار ښه 3 میاشتې د هغه علاج وشو پلار نه وایي اخر کې تپوس وکړو چې د ده په علاج باندې څومره خرچه راغله وایي 44,000 روپۍ یعنې دا د لکونو روپو خبرې یو
څومره سوستنې ورته وایي صرف 400 روپۍ پې باندې راغلې او هغه طالب علم روغ رمټ شو مونږ ذهن کې دا و چې بیا مې مدرسې ته نه راولي وایي استاد اوسه پورې مې حفظ ته راوستې اوس مې علم دپاره مه کوه ما وی بس اوسه پورې ما وی حفظ اوس به علم هم کوي علم هم کوي ځکه خدای پاک یې ماته جمدی کو 50 سپو دی خوړلی پې لاسونه سر هر ځای نه یې ورته وایي چک والی او دومره زخریله سپي ووایي او د الله تعالی چې کوم دی نو روح دا واپس مړی جمدی شو دا د علم او د قرآن برکت وایي چې د دې قرآن او د علم د وجې نه الله تعالی دی واپس را جمدی کو زما پې ډېره کمه خرچه وشوه او ما ته وایي ډېر غټ غټ خلک راغلي چې په دې مدرسه را فوټو باندې را باندې چې مو دې مدرسې ولې نه خوړل بس پوه خوړل بس پوه دی چې څنګه راغلل ډېر ناشنا خلک ومي که را چې بس ذهنونه وي هغوی وایي چې نور دا دې ملایانو بهرحال دا دې لپاره وایم چې د دې علم د دې قرآن د زده کړې څومره برکات او څومره زیات او بیا دا خبره مو کوي 4 روپۍ خو مې زما لګېدلي وایي زما خپلوان چې کوم تپوسونه ته د ده راتله هغوی وایي د دې نه زیاتې پیسې ما ته هدیه کې راکړي تحفه کې راکړي چې دا دې ماشوم شوي دا دې ماشوم شوي مې ورته بیا لیکلي دا زما د دې قرآن برکت دی دا فرشتي ورته باقاعده وزرې غواړي باقاعده دا ماشوم دا طالب علم چې قرآن واخلي او کتابونه واخلي علم د علم د تکل نه بر روان شي ته باقاعده فرشتي وزرې غواړي اسمانونو کې فرشتي د مور او پلار لپاره دعا کوي مور او پلار ته دعا کوي چې داسې او باقاعده دا هغه مور او پلار نه تپوس کوي د چا اولاد کې چې علما وي چا اولاد کې طالبان وي د هغوی لږ رزق کې الله تعالی ډېر برکت دی لږ کار کې ورته الله تعالی ډېر زیات سهولیات نصیب فرمایي چې موږ او تاسو په خپل اولاد باندې علم مدرسې کولو شوي دي داخلي هغه شروع دي او باقاعده خپلو بچو کې ټول په ټول نه وي 2 3 یو بچی خامخا عالم تاسو وګورو موږ او تاسو نن لږه تجربه وکړو چې یو بچی نه عالم جوړوم چې د به څنګه مستقبل د به آینده زمانه څنګه یې تاسو بیا وګورئ ای به زما څنګه په کار راځي ستا غورو تیارو کې قبر کې حشر کې تا ته به د دې بچي قرآن هغه فایده درکوي د دې بچي علم به تا ته در روان وي رڼاګانې به تا ته هغه در روانې وي ما تاسو ته مخکې ویلي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو صاحب هغه خوب ولیدو او ډېر کسان دي قبرونو والا مړي دي او هغه یې راپاسي او ځي خپل خوراکونه راخلي یو ټیم باندې هغوی ته خوراکونه راځي یو صاحب دی او هغه ناست دی ښه په ارام هېڅ خوراک مراک پسې نه ځي دا صاحب چې کوم خوب ویني دی وایي زه ورغلم ما هغه ته وي ته هلکه څه خوراک مراک ځان ته نه راغلی ستاسو د حصې خوراک چې راغلی وایي نه ما ته د خوراک ضرورت نشته ما ته دې قبر ته سپیشل خوراک راځي سپیشل ما وایي ستا څه عمل دی چې داسې سپیشل خوراک تا ته قبر ته راځي دا ټول خلک ورپسې ورځي او خوراک ورته ملاوېږي وایي چې نه ما ته سپیشل راځي او قبر ته راځي ما وایي ستا څه عمل دی وایي زما یو زوی دی فلانکي بازار کې حلوایي دی هغه د قرآن مجید حافظ دی هغه تلاوت کوي او ما پسې رابخي د هغه تلاوت په برکت باندې الله تعالی ما ته سپیشل خوراک راځي ما وایي نوم یې څه دی وایي فلانکي نوم یې دی سبا چې وایي زه بازار ته لاړم تپوس مې وکړو فلانکي حلوایي کوم ځای دی یو نوجوان راته چې وکړو هغه ځای کې دوکان دی لاړم هغه دوکان کې ناست دی او باقاعده دا حلوا سیدونه خرڅوي حلوایي جوړ کوي ما ورته بچی ته څه وی په خوله باندې وایي آو دا د تلاوت کوم او پلار پسې بخم ما ورته ستا پلار ما بېګا خوب کړي دا ټول خوب مې ورته بیان دا باقاعده رسي دا به بچي نه عالم جوړ کړي بچي نه به حافظ جوړ کړي هغه څه وایي هغه ټول به تا ته رسي هغه ټولې تیارې باندې پرې رڼا وي قبر او حشر باندې پرې منور او معطر وي خپل د آخرت سوچ کوو خپل اولاد کې علما پیدا خپل اولاد کې صلحا پیدا نیکان خلق پکې پیدا قبر به مو رڼا وي حشر به مو رڼا وي و نسل پورې چې څومره خلقو د دې سبقونه